پلار دا د الله تعالی ډیر زیات غټ نعمت وي چې انسان ته هغه ته مور پلار ژوندي ساتلی دواړه هغه ژوندي یا یو ژوندي خدا د الله تعالی غټ احسان یې د سره. اوس دغه مور پلار سره خیسته سلوک مونږ ته اسلام دا تعلیم راکوي چې دغه مور پلار سره ته خیسته سلوک کوه دی ته بد رد موایا لا تقل لهما اف مونږ ته الله تعالی حکم کوي دی ته اف قدرم تاسو مکوئ. اوس یو انسان یو بدبخت هغه داسي چې هغه خپل مور پلار سره هغه ته رټنه ورکي خپل مور پلار سره غلط اخلاق استعمالي بد زبانی ور سره کوي. د دې په اړه کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ روایت دی هغه وی چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې د مور پلار د رټلو نه علاوه نور ټول ګناهونه کده الله تعالی خوښ شي نو هغه ورته معافي وکي. خو د مور پلار د رټلو ګناه داسې ده چې د دې ګناه کولو والته الله تعالی د مرګ نه مخکې سزا ورکړي. یعنی په دنیا کې د انسان ته سزا ملاويږي او دغه سزا د نور روایتونو معلومیږي چې د ژوندۍ نه به الله تعالی برکت چت کی عمر بردو غدنی عمر به کمی دغه عمر کې به د الله تعالی په د باندې مشکلات مراولي په د باندې مصیبتونه مراولي په د باندې به امتحانات مراولي او دغه عمر به د لپاره ډیر زیات کم وي. دویمه خبره دا ده چې ته د خپل مور پلار سره کوم سلوک کړی دی هم دغه سلوک به د اولاد د سره کوي هم په دې دنیا کې او د دنه به دغه بدلا غسي شي نو دا خو د دنیا سزا شو الله تعالی د ته نه معاف کوي. دویمه دا د آخرت سزا ده نو د آخرت سزا هم الله تعالی د لپاره تیار کړی ده. د دې د وجنه د خپل مور پلار د دې خاص خیال ساتل پکار دی. یو دا چې د دې وعید نه به مونږ لري شو دا به مونږ شامل نشي. دویمه دا ده چې د هغې د خدمت کولو په باره کې چې کوم هغه الله تعالی موږ سره وعده کړی ده چې دا انعامات به زه تاسو له درکوم هغه انعامات به موږ ته حاصلېږي. دویمه خبره دا ده چې الله تعالی موږ منې کړي یو د اوف قدر کولو نه هم د مور پلار سره نو په هغه زمره کې به موږ رانه شو. بله خبره دا ده چې الله تعالی موږ ته حکم کړی دی چې د مور پلار سره احسان کوي نو په هغه زمره کې به موږ راشو نو هغه ثواب به موږ